افغانستان ته لاړ شم کال 2021 کې موږ پوره پلان هم وکړو چې ځو به افغانستان ته، اما د افغانستان نه سیاست نه اقتصاد نه د ژوند چارې یو هم تضمیني نه ده، ثبات پکې نشته، معلومه نه ده چې سبا به څه کېږي. چې اوس هم موږ لاړ شو نو د دې ضمانت څوک موږ ته راکوي چې آیا افغانستان به داسې یو ځای وي موږ دپاره چې موږ به بیا کډوالۍ ته نه اړ کېږو. ما ته خو داسې ښکاري کېږي چې که موږ افغانستان ته لاړ شو په خپله خاوره به هم موږ کډوال یو. یعنې که د انجونو خبره وکړو یا د ځوانانو د هر څه خبره وکړو، دا مهال افغانستان کې ستونزې شته، دا تاسو حقیقت باندې تسلیم کړئ. د رسنیو په لحاظ باندې که وایي موږ معلوماتونه لرو، زموږ خپلوان هلته اوسېږي، د کورنۍ غړي دي، چې سمه ده جنګ نشته اوس هغه رقم، حملې اوس نشته، موږ دا خبره منو، اما تاسو ماته ووایئ چې دا امنیت کافي ده. داسې امر خو په قبرستان کې هم وي چېرته چې هېڅ غږ نه وي، هلته هم چوپتیا ده. خو د انسان د ژوند کولو لپاره د هغو ته حقونه ورکول اړین دی. ضرورت لري هر انسان، هر بشر چې یو ښه ژوند ولري. آزاد ژوند د دې معنا نه ده چې خدای موږ له څادر اخوا که، نه دې ته موږ ازادي نه وایو، زه خپل ازادي دې ته نه وایم. زما کورنۍ ټول داسې کسان دي چې ښه په حجاب مراعتوي، خو هلته زموږ نور حقونه ځپل شوي دي. د کال 2021 راهیسې څومره بندیزونه چې د میرمنو او نجونو پر وړاندې راغلی دي، تاسو باور وکړئ چې په ټوله نړیواله کچه په مجرم باندې، په جرم باندې، په ترهګرۍ نه دی راغلی. دومره بندیزونه، اول تعلیم بند شو، بیا کار بند شو، پوهنتون بند شو، پارک ته ښځې نجونې نشي تللی، خپل دنده سم نشي رسولی. څومره چې پالر یا سنګرتونونه وتړل شو، هغه نجونې او مېرمنې چې په سنګرتونونو کې دي هغوی ټول بې تعلیمه دي، تعلیم نه دي کړي، هغوی نشي کولی په دفترونو کې کوم ځای کې معلمي وکړي. نو هغوی په خپل کورونو کې کار شروع کړو، څو ورځې مخکې هغه هم ورته وتړل شو. تاسو څه وایئ چې نجونې یا مېرمنې دلته پېښور نه ځي، هغه به څه کوي؟ په پېښور کې ما خبریالي کړې، ما راپورونه جوړ کړي، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللی یم، زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستي په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه مېړه لري، نه بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاوره خوري؟ که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په څېر نجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم نه د طالب خلاف یم، ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي واوسي. ګڼ شمېره نجونې پاکستان کې زده کړه کوي، که دا سپتمبر کې وایستلی شي د دوی راتلونکي څوک ضمانت ورکوي؟ زه پوهېږم چې تاسو پاکستان وګړي دا فکر لري چې پاکستان خو زموږ ټیکه نه دی اخیستلی، زه منم، خو پاکستان په سخت وخت کې زموږ لاس پرېږدي. په کال 2018 کې چې اشرف غني ویلی و راشي افغانانو او ټول نړیوال کچ ته ویلی و چې تاسو مرستې راورسوئ افغانستان ته، زه په 2 کلونو کې 24 میاشتو کې افغانان راټولوم. هغه وخت ولې پاکستان موږ ونه شړل؟ زما خو سوال دا دی چې اوس په افغانستان کې نظام په رسمیت په نړیوال کچه پورې نه دی پیژندل شوی، یعنې که وګورو صرف روسیه، صرف رشیا یې منلې ده. نو په داسې حال کې چې دوی موږ باسي افغانستان کې موږ ته ډېر زیات ستونزې جوړېږي. زه د امنیت په تړاو نه وایم، زه د حقونو په تړاو وایم، او زما غوښتنه همدا ده که دا اسانتیاوې برابر شي، دغه حکومت راشي زموږ استازیتوب وکړي، دلته زموږ قونسلګري دی، دا زموږ حقونه واوري، موږ ته هلته ښه ژوند راکړي، د نجونو دپاره د سبق، د پوهنتون د کار زمینه برابر کړي، د دغو ځوانانو دپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ ټول په خوښۍ باندې ځو. او زما د ورور خبره چې په یو میاشت کې خو څوک هم نشي کولی خپل هر څه راغونډ کړي او لاړ شي افغانستان ته، دا مشکل کار دی. هر څوک خپل ژوند چارې سمبال کړي، دلته دنده لري، وظیفه لري، کار لري، بزنس لري، دا به څنګه کېږي؟ دا په یو میاشت کې نه کېږي. او کال 2023 نه چې دا کوم پرېکړه شوې وه، دا د پیوار په تړاو نه و، دا و د غیر قانوني افغان کډوالو په تړاو، پیوار په تړاو. خو اوس په جولای کې دا پرېکړه وشو، زموږ ټولو دا امید وه چې بیا به زموږ کارتونه وغځېږي، اما سمدستي وویل شو چې پیوار کارتونه به هم د پاکستان څخه ځي. نو دا د منلو هم وړ خبره نه ده، په نړیوال کچ کې هم څوک نه مني. مجرم نه یو موږ، مهاجر یو، د خپل خاورې څخه جلا یو، هسې هم موږ خپل حق نشو غوښتلی، په هر څه کې یره لرو، ډاډ سره خبرې کوو. مننه کوو له تاسو ټولو چې موږ ته تاسو دومره کلونو راهیسې وخت ورکړی، ته ځای ورکړی، د عزت ژوند ورکړی، خو لږ نور هم نرمي وکړئ. دونه په سختۍ باندې سمدستي ایستل سخته ده. او کال 2014 راهیسې اوسه پورې که موږ فکر وکړو چې یونیسیار ته هر افغان ځي ورته وایي چې پیوار کارت کیسونه موږ نه منو،
نو موږ به څنګه کېږو؟ درېیم هېواد موږ نشو تللی، افغانستان ته هم دونه اسانتیا نشته او پاکستان کې هم اوس بندیزونه منع دي.